د شمله زما د پلار دا غورځېدو قابل نه ده دا کیسې د محبت دی څه د ټوکو کې. السلام علیکم. زه تاسو ټولو شکریه ادا کوم خاص کر د ټینین ریډیو تاسو ما حق د پر آواز اوچت کو نمام کرن د تخلص متمنا ده. زه پښتنه پیغله یم. زه اوسه پورې پېښوره پورې نه یم لوړه خو دې انټرویو دپاره ځکه راغلم زما ته څه پیدا حاصله شي. مې شاعرۍ دپاره چې زه کوشش کوم چې دا لیا ضایع نه شي چې چاته درنه څه خیر پیغام ورسي. شنې لوپټې شنه چنارونه شین منګی شین ګودر شنې لوپټې شنه چنارونه شین منګی شین ګودر ملالې جونه له ظالم زور ازادولی نه شي. اول خو ما کور کې به چاته شاعرۍ په باره کې څه ویلي یا بل څه هغو به ما ته غلطې خبرې کولې ما ته ښه خبره نه کوله او بیا هغه وخت کې ما پلار نه خبر بیا ما دا شعر جوړ کړو. دا خلک کڼه دي که کوي داسې که نه یې اوري زما د زړه د پر هر چا تر اسمانه رسي. او کله کله د مینې په باره کې او کله کله د وطن د پیغلو په حقونو باندې اوس د مینې په شاعرۍ ما دا غلی شعر لیکلی و. پښتني چپ خولې ولې خلکو ته زاري شروع کړه پښتني چپ خولې ولې خلکو ته زاري شروع کړه ځکه چې دې یو بې وفا سره یاري شروع کړه. او بل د نظم نما نظم د ما په اول ځل لیکلی ده خو استاد ور کې نه لرم چې هغه ما ته یا صحیح کړی وي یا څه خو په دې ځانه پوهېږم که صحیح وي نو صحیح که غلط وي زه تاسو نه معافي غواړم. د کور مې ترقي غواړم امن خوشحالي غواړم د کور مې ترقي غواړم امن خوشحالي غواړم سیال سره سیالي غواړم علم رڼایي غواړم مونږ یو بېوسه جونې هلکه بې اختیاره یم پیغله ایمانداره یم حق غواړم حقداره یم. کله چې یوه داسې خبره وي چې په هغه باندې زه شعر ولیکم یا غزل ماته سوچ ته راشي یا څه غم مخې ته راشي یا څه بله خبره وي په هغه باندې به زه بیا غزل لیکم. لکه څنګه ډیورایډونه د ښځو حقونو خبرې کې دي ما د ښځو حقونو باندې غزل ولیکلو یا همداسې ما سره کلاس کې څوک د مینې په باره یا بل څه باره کې خبره وکړي نو هغو باندې زه غزل لیکم. اول خو به ما ته مور ویل چې ته شاعرۍ مه کوه سبق زده کوه کیدای شي ته شاعرۍ کوې ته سبق نه پوهځې نو شاعرۍ هر یو ټایم نه وي کله نه کله مازغو ته راشي کال کې میاشتې کې هفتې کې یا شپې کې ورځې کې دا پته نه لګي خو چې هر کله ذهن ته راغله په مغز ساتې ولیکې که بیا په مغز سات ورنه لیکې نو بیا هغسې ذهن ته نه رسي لکه څنګه چې اول راغلي وي که لږه لږه ته یو د وي خو هغسې پوره نه یادېږي. برداشت یم ما ته هم احساس پکار دی د مور پلار هیګا جنت می پرېښودو قابل نه ده. ما ته مور د دې دپاره اجازات راکړو د انټرویو ورکولې که داسې څوک وي چې ما سره مدد وکړي ما د راتلونکي نور تعلیم داسې ځای کې حاصل شي چې زه څه نه څه پیدا ته نه واخلم. ښه سکول کې کامیاب سکول کې زموږ سکول اوسه پورې میډل ده های نه ده شوه بیا مور کې کالج یې او سبق یې ورکوي دا لرې خبره ده. په اول ځل چې ما کوم غزل لیکلی او په کوم زه ډېره ډېرېدم او اوس الحمدلله زړه کې هغه ډور نه لرم ځکه چې ما سره پلار سپورټ وي بیا هېچا نه زه ډور نه کوم. هر پلار ته پکار ده چې خپلې لور ته سپورټ وکړي. زه په مینه یې رالوی کړم زه په مینه راته ګوري د مور پلار حیا عزت می سپکېدو قابل نه ده.